نو دا المرء مع من احبه او حضور صلی الله علیه وسلم چې دا کوم حدیث دی په قیامت شو انسان د هغې چا سره وي چې په دنیا کښې د چا سره محبت کوه اوس په دنیا کښې میشتوس ویني که د دیندار مذهبي او د خدای ته د قرب د نزدېکات والا خلک سره میشتوس لین دین وه هغې سره هم تقرب وه نزدېکات وه نوس ته ویلوړه وه په قیامت شو هم هر هغې خلک سره وي که په دنیا کښې هم د فساق فجار او د خدای نه لرې بېدینه طبقې سره نوس ته ویلوړه وه نو په قیامت کښې هم د هغې سره ویلوړی وي میشته بیا په چار دا دو که نه چې نوس ته ویلوړه د هغې خلک اختیار کړي چې کومې خلک نوس ته ویلوړه الله او د الله رسول میشتوس ته انتخاب کړی دی او صحبت صالح تو را صالح کند صحبت طالح تو را طالح کند د شي خلک مجلسو د خوشحالی خوشو د کو دینداری د کو د بعد خلک ملګرتیاو د ډېر باد کو یک زمانه صحبت با اولیا بهتر از 100 سال طاعت بیریا معمولی یو ټیم نوستای دینی کې خلک صلحاو سره ترسل کولا بریا عبادت نه هي چې افضل درجه لري فضیلت لري نو باید په چار دو چې میشتوس هغه سوسایټي هغه محافل اجین کوي هغه شتره نشید برخال کې چې دینداري هغه خلک چې د الله ول دی هغې ته ورنږدې شي دنیا خو ژوند دا سوسایټي خو ډېره محدود دي د قیامت سوسایټي دایمي دو همیشه بل ژوند خو بیا نشته نو الله دا میشتوس ته د دې صلاحات د نو توفیق ورکړي